اوښکې مې مړې مړې تویېدې ما پس حامدا ومصليا اما بعد. زما عزیزانو نن در سره بله د روجې مسایلو متعلق څه خبرې وړاندې کومه. نن به ان شاء الله چې په کوم سیزونو باندې روجه ماتیږي د هغې تذکره به در سره زه وکړم، ځکه احتیاط کوي محترم، ډېر خلک دې ته سوچ نه کوي، نو روجې ماته وي بیا ورته پته نه وي. نو دا چې روجه پې ماتیږي دا دوه سیزونه دي، یو هغه چې روجه پې ماته شي او په سړي باندې قضا صرف راشي، کفاره پې نه وي، او څه سیزونه داسې دي چې روجه هم ماته شي په هغه سړي باندې قضا هم راشي خو ورسره کفاره هم لازمیږي. نو هغه سیزونه چې روجه ماتیږي او صرف قضا پې راځي کفاره پې نشته، هغه دا دي لکه یو سړي په غوږ کې دوایي واچوله یا په پوزه کې دوایي واچوله یا په غوږ او په پوزه کې اوبه لاړې، نو په دې سره محترمو هغه روجه ماتیږي. نو دې کې به احتیاط کوئ. نو که چا داسې کار وکړو روجه ماتیږي، روجه ماته شوله خو خوراک به نه کوي تر ماښامه پورې، بیا چې کله د اختر نه پس کوجه شي نو بیا به د دې روجې قضا راوړي. دغه رنګې یو سړی دی قصدن ارادتن په خوله کې ګوته وی او الټۍ په زوره راوباسي، نو په دې سره هم روجه ماتیږي. دغه رنګې یو سړی دی هغه ته یاده ده چې روجه ده او دس کوي یا خولې ته اوبه اچوي یا غسل کوي او په زوره باندې مثلا خولې ته اوبه تېرې شي یا پوزه دومره ترخه کړي چې بره اوبه تېرې شي او روجه ورته یادوي، نو دې سره هم محترمو روجه ماتیږي. ګورې احتیاط به کوي، په اودس کې به پوزه او خوله احتیاط سره وینځي، تر دې پورې راغلی دی چې استنجا به هم ډېره په احتیاط سره کوي په روجه کې، هسې نه چې دننه اوبه لاړې شي. دغه رنګې سیګرټ شو، دغه رنګې د نشه پوډر شو، آیس مایس دا سیزونه دې سره هم د نشو والا سیزونو سره هم روجه ماتیږي. دغه رنګ یو سړي په ایره باندې خوراک وکړو، ایرې وتې روجه تې ویره وه او اوبه یې وڅښلې یا خوراک یې وکړو، بیا ور یاد شو چې ما خو هسې بس خوراک وکړو یا مې اوبه مې وڅښلې بس اوس روجه ماته کړه، نو ده سره هم روجه ماتېږي، دله داسې په کار نه و. دغه رنګ یو سړی سهار پېشمني له راپاڅېدلو خو تیاره وه او الان کې اذانونه شوي وو، خو د ده ذهن کار ونه کړه، ده ته پته نه وه، د خوراک څښاک وکړو بیا ورته وروسته پته ولګېدله. نو یعنی سهار چې راپاڅېدله ده وویل لکه چې پېشمنی دی نو خوراک څښاک یې وکړو، بیا وروسته ورته پته ولګېدله چې اخو اذانونه هم شوي او پېشمنی تېر شوی نو د دې سړي روجه نه ده شوې، دا به د دې قضا راوړي. دغه رنګې ماښام وریځ وه تیاره وه، ده ویله لکه چې ماښام اذانونه به شوي او اذانونه نه واورېدلي او ده په روجه ماته کړله، بیا وروسته اذانونه وشو نو د دې سړي هم روجه نه ده شوې، دا به د دې روجې بیا قضا راوړي. دغه رنګې که د سړي په خوله کې وینه راغله، خوله کې وینه او هغه وینه په لاړو باندې زیاته وه یا د لاړو سره برابره وه، ده تېره کړله، دې سره هم روجه ماتیږي. که په خوله کې وینه راشي لږه شان وینه وي او لاړې پې زیاتې وي نو هغه بیا توکه په هغې سره خیر روجه مکروه کېږي، ماتیږي نه. دا خو محترمو هغه خبرې مې تاسو سره وړاندې کړلې چې دغه رنګ یو بله مثلا درته کومه، اکثر دا نوجوانان چې کومي مثلا په لاس سره په ځان باندې غسل لازمول، په لاس باندې انزال کول، نو دې سره محترمو روجه ماتیږي، دې نه به هم ځان ساتئ. بل هغه مسایل در سره و ذکر کوم چې په هغې باندې قضا هم شته خو ورسره کفاره هم راځي. هغه دوه مسایلې دي، یو دا چې یو سړی قصدن عمدن ښه ورته پته وي چې روجه ده او روجه ماته کړي او په زوره خوراک څښاک وکړي، وایي زه خو روجې نه پېژنم او زه نه نیسمه، نو ده باندې هم قضا به هم د دې ورځې راوړي او د دې نه علاوه کفاره به هم کوي. کفارې باره کې درته وایم. دویمه خبره، یو سړي ته پته وه چې روجه ده او هغه د روجې باوجود هم چې کوم دی د ښځې سره کوروالی وکړي، ښځه او سړی یوځای شي جما وکړي کوروالی وکړي، نو په دې سړي باندې د دې ورځې قضا به هم راوړي او ورسره چې کوم دی کفاره به هم کوي. کفاره اوس د دې څه ده محترمو، د دې دوو مسلو کفاره دا ده چې 2 میاشتې مسلسل روجې بنیسي، دا سړی هم او دا ښځه هم چې چا مثلا جما کړی وي یا چا قصدن آمدن خوراک کړی وي، ښه ورته پته ده چې روجه ده او روجې ماته کړه، په زور یې خوراک وکړو بغیر د ضرورته، نو دا به 2 میاشتې مسلسل روجه نیسي. دې کې که یو ورځ هم ترې پاتې شي نو دوباره به بیا د سره کوي، 2 میاشتې مسلسل روجې به نیسي. که په دې باندې وس نه رسي مثلا روجې نشي نیولی نو بیا به داسې کار کوي، 80 مسکینانو له به 2 ټیمه روټۍ ورکوي، 80 مسکینان به راوغواړي، هغې له به مثلا د غرمې او ماسخوتن روټۍ، د غرمې به وله بیله ورکوي، د ماسخوتن به وله بیله ورکوي، او که داسې کوي چې د غرمې روټۍ او د ماسخوتن روټۍ څومره پیسې جوړېږي هغه پیسې به یوځای کړي او هغه به 80 مسکینانو لره ورکړي، نو دا به هغه د روجې کفاره وي د دې. نو اکثر ملګري د دې اخرنۍ مسلې باره کې اکثر تپوس کوي، نو دا واورئ محترمو، نورو ملګرو سره هم شریکه کړي، تاسو ته به هم فایده وشي او نورو ملګري به هم د دین نه خبر شي. الله تعالی